وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى في مقام آخر: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أما بعد. معزز سامعين، دامیاش ذی الحجہ میاشتا د ذی الحجې میاشت چې کله هم راشي نو دا د ځان سره یو یادګار یو تاریخي لمحات دا راوړي. په دې تاریخي لمحاتو او واقعاتو کې د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعا دا ډیره قابل د غور او د بیانولو او د اورېدلو او په دې ځان د پوهه کولو لایق او قابل ده. حضرت ابراهیم علیه السلام د الله رب العزت په حکم باندې مکه مکرمه ته هجرت وکړو او دا داسې یو ځای و چې الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي چې داسې یو وادي وه بواد غیر ذی زرع چې دې با دې ځمکې با شنکې نه زرغونو او بالکل بیابان او یو ریګستانو. الله رب العزت ابراهیم علیه السلام ته حکم وکړو او بیبي هاجره ورسره ده او د مکې مکرمې دا سفر الله رب العزت وتا ور بغاړه. ابراهیم علیه السلام خپل بیبي وسره ده او ماشوم وسره ده اسماعیل علیه السلام او دا سفر یې وکړو. کم ځای کې هم چې به شینکې راتلو اوبه به راتلې ابراهیم علیه السلام به جبرائیل امین علیه السلام ته وکته او خواهش به دې خبرې ظاهره وو چې دلته به آرام وکړو دا ځای به دلته به کوشو. جبرائیل امین علیه السلام ورته فرمایل نه مخکې دا ځای نه دی مخکې لاړ شي. اصل کې الله رب العزت ته مقصود د خپل کور دوباره تعمیر و چې د دې بنیادونه ختم شوي او د پاسه په خاورې او شګې اورېدلې وې
او هیڅ پته نه لګېده چاته. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله دې ځای ته راورسېدو مکه مکرمه ته، نو بدې ځای کې الله رب العزت د طرف نه حکم وشو. جبرائیل امین علیه السلام ته فرمایل چې مونږ کوم ځای ته راتلو هغه دا دی او دلته به تاسو اوسېږئ، دا ځای به تاسو آبادوئ. ابراهیم علیه السلام ته حکم داو د الله رب العزت د طرف نه چې دا خپل ښځه او بچی پرېږده او خبرې به ورسره نه کې، ورسره لږې غونده کې اوبه او څه کجورې ځان سره راغېستې، د خوراک لږ سامان دی او په داسې بیابان او په داسې ځای کې چې هلته څه شینکي نشته، بوټي نشته، څاروي نشته، انسان نشته، د هېڅ شي درک نه لګي، حتی تر دې چرند پرند هم نشته او د الله رب العزت د طرف نه حکم دی چې دا دلته پرېږده. کله چې دو کوشوا ابراهیم علیه السلام دې روان شو، دا بیبي ورته وایي اے ابراهیم مونږ چاته پرېږدې، مونږ چاته پرېږدې. ابراهیم علیه السلام غږ نشي کولی، خبره نشي کولی. نو بیبي هوښیاره وه، وایي آیا تا ته د الله رب العزت د طرف نه دا حکم دی؟ سر یې ورته وړقاو، بلکل دا ما ته حکم دی. خپله ښځه او بچي دغلته پرېښوده او بیبي ورته وایي چې کله د الله رب العزت حکم دی نو انشاءالله الله رب العزت به مونږ نه ضایع کوي بیا. او ابراهیم علیه السلام دی واپس را روان شو. وخت تېرېدو الله رب العزت قرآن مجید کی فرمائی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یا الله رب العزت د ابراهیم علیه السلام په یو څو خبرو باندې ازمایش وکړو او په هغه خبرو کې ابراهیم علیه السلام کامیاب شو، خبرې پوره کړې. نو په دغه ازمایشونو کې یو ازمایش دا و چې بیبي او بچی دې دواړه پرېږده په صحرا کې، په دې کامیاب شو. بیا ابراهیم علیه السلام په وقتن ناتو اندازه به یې کوله. حضرت اسماعیل علیه السلام ورکوټې دی او د ماشوم خوراک د مور پی، چې کله مور ته خوراک نه میلاویږي نو په زنانه کې وپی د کم ځای نه راځي. نو په دې سخت او تکلیف کې چې خوراک نه میلاویږي او ماشوم وږی دی نو ماشوم چغې شروع کړه، جړا یې شروع کړه، جاړي، د مور نه برداشت نه کېدو. حتی تر دې چې بیبي هاجره د اسماعیل علیه السلام مور بیبي په دې غرض باندې که چېرته لږې غونده کې اوبه هم میلاو شي چې زه د ماشوم د خولې ته ور وسوسومه چې د خوله بلمدی شي. نو دې د دغه ځای نه لاړه او داسې یو غونډی وه، نو هغه غونډۍ ته وخته، اخوا دېخوا ګوري که چېرته قافله رواني څوک یي چې زه د اوبه حاصله کړم. بیا به ورسره د بچي یره شوه چې هسې نه چېرته څه درنده راشي او ویې خوري رانه څه نقصان ورته ونه رسي. نو د هغه ځای نه بیا یې واپس را منډه کړه، وبېږه ده چې بچي مې روغ دی ټیک دی. نو بیا به یې د بلې غونډۍ ته منډه کړه، صفا او مروه چې ورته ویلې کېږي. ان الصفا والمروة من شعائر الله. صفا او د مروه دا غونډۍ د الله تعالی د نښو نه یو څو نښې دي. نو دې بیبي هاجرې به دا منډې والې، دې طرف ته منډه، بیا دې طرف ته منډه، دې طرف ته منډه، تر دې چې اووه چکرې والې. الله رب العزت ته د دې دا منډې دومره خوښې رالې چې الله رب العزت په امت باندې لازمې کړې تاسو به حج کوئ، عمره کوئ، تاسو به د صفا او د مروه منډه لازمي وهئ. او دا سړي ته هله پته ولګي چې کله هلته لاړ شي. او اوس خو د ټولو نه یخ ځای په حرم شریف کې د ټولو نه یخ ځای صفا او مروه دی، ټولو نه یخ. مونږ چې کله مونږ منډه وکړو که نه دغلته بیا مونږ سوچ وکړو چې یاره بیبي هاجرې چې دا منډې والي یو زنانه ده لوږې حالت دی چې هغې به څنګه والي او په کوم درد او په کوم تړپ باندې والي.
نو دا بیبي حاجره مایوسه شوه دې طرف نوم د دې طرف هم چې کله ماشوم له واپس رامنډ نکړه نو ګوري د ماشوم د خپو ته کم ځای کې چې د ماشوم د خپل لتې وي که نه لتې نو د دې پوند خواته یې اوبه را روانې شوي دي دا ډېر زیاته خوشحاله شو نو سوچ یې دا و چې دا اوبه هسې نه ختمې نه شي چې راغونډې کړمه نو دا شګه به ورته داسې راکوله وایي زم 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 ودرېږه ودرېږه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الله تعالی دی به بی حاجره باندې رحم وکړي کچېرې هغې دا اوبه درولې نه وې نو په پوره دنیا کې به د زمزم اوبه میلاوې دی لیکن الله رب العزت په دې کې هم څه حکمت و که عام وي کېدای شي بیا ناقدره وي خلکو سره بیا هغه قدر نه اوس اوبه څونه لوی نعمت دی لیکن زموږ سره قدر نشته بې دړک مونږ څنګه استعماله اوبه ضایع کوئ حالانکې د دې اوبو ضایع کول نه دي پکار زموږ څونه کوڅې دي اکثرې کوڅې داسې دي اوس په نوم باندې نشاندهي نه شو کولی خو هغه کوڅو باندې چې تېرېږي نو ته به وایي چې خدای پاک داسې ټولې اوبه هسې بهیږي څوک یې خیال نه ساتي ځکه نعمت قدر هله انسان ته میلاویږي چې کله هغه نعمت نه وي د انسان سره نو اوبه میلاو شوې بیا د دې نه بعد په دې ځای باندې چې کوم ځای اوبه وي دلته مارغان هم راځي دلته هوایي مارغان هم راځي چېرته قافله تېرېده لرې هغوی چې کتلي دي چې یاره دلته چېرته اوبه دي زما په خیال چې هغو راغلي اوبه یې څښلي خوښې شوي ډېر مزدارې اوبه دي هغو ورسره دلته خواته ډېرې اچولي دي خیمې لګولې خپلې او ورو ورو دا ځګې آباد شوی دی کله چې اسماعیل علیه السلام د 7 کالو شو د 7 کالو ماشوم داسې د پلار سره که خیال هم کړي منډې تړلې وي او د پلار سره رواني لاس یې ول ورکړي بابا ستا سره ځم او ما ځان سره بوځه هسې خوشحالېږي نو دغه شان اسماعیل علیه السلام هم د پلار سره د منډې تړلی شو ابراهیم علیه السلام واپس راغی د شام نه چې کله تشریف راوړو اسماعیل علیه السلام د 7 کالو دی د پلار سره منډې تړلې وي لوبې ورسره کوي او ډېر هوښیار ماشوم دی ابراهیم علیه السلام خوب ولیدو په خوب کې ورته الله رب العزت فرمایي आवाज وته کېږي چې ته د خپل زوی ذبح کړه بهرحال تاسو بار بار دا واقعه اورېدلې ده لیکن ابراهیم علیه السلام د خپل زوی نه تپوس کوي ای زما زویه ما دغه شان خوب لیدلی دی د الله رب العزت د طرف نه او د انبیا علیهم السلام خوبونه دا رښتوني د انبیا علیهم السلام خوبونه دا رښتوني بلکې وحی د الله د طرف نه حکمي نو ابراهیم علیه السلام د خپل زوی ته وایي ای زما بچیا ما خوب لیدلی دی په خوب کې نما چې زه تا ذبح کومه یقینا چې دا د الله رب العزت د طرف نه حکم دی د الله منشا ده چې زه د خپل بچی د الله په لاره کې قربان کما اسی خو د الله نه وایي کنه خلیل الله یو حبیب دی یو خلیل دی حبیب هم دوست ویل کېږي او خلیل هم دوست ویل کېږي خو حبیب هغه دوست ویل کېږي چې د بغیر د آزمایښونو د قربانونو دته پیشکش وشي چې زما دوست دی او خلیل هغه دوست ویل کېږي چې په د باندې آزمایښونه راشي او د آزمایښونو نه بعد دته دوستۍ اپروش یې دوست جوړ شي دا خلیل دی الله رب العزت ما ته حکم کړی دی چې زه تا ذبح کما نو ستا څه خیال دی بچیم ډېر قابل دی د 7 کالو ماشوم ته ګوره او دومره ښکلو خبرو ته ګوره ای زما بابا جانا چې د الله رب العزت د طرف نه تا ته حکم دی چې ما ذبح کا یقینا زه الله پیدا کړی یم زه د الله امانت یم ستا په لاس کې ای زما بابا جانا ما ذبح کا زه په دې خبره باندې هیڅ افسوس او ارمان نه کوم بلکې زه به فخر کوم چې زما بابا جان قرباني وکړه او هغه الله ته قبول شوه ای زما بابا جانا زه ته یو څو وصیتونه کوم ای زما بابا زما د سترګې ما خپلې سنبال کا سترګې راله توري کا او تیل راله پوري کا ښکلې مې کا سنبال مې کا ځکه چې د یو لوی هستۍ مخې له ځمه نو چې کم از کم چې زه ښکلې یم زه پاک یم صفا یم ای زما بابا جانا ځان سره کپړه هم راواله سترګې مې ځان له وتړه
ځکه چې ته زما پلار یې زما بابا یې چې کله ته ما ذبح کې نو ظاهري خبره ده ستا سترګو نه به چېرته اوښکې وبهېږي هسې نه چې هغه اوښکه په ما باندې را پرېوځي ستا قرباني خرابه نه شي نو زما بابا ځان له به سترګې وتړی ورې ای بابا بله خبره اردوم کومه بلا خبره ورته کومه ای زما بابا دا چړه چې کومه ده دا چړه ګورې ښه تېره کا اسې نه چې ته کله ما لالې نو په دغه دوران کې چړه پسې او زه د لاندې نه حرکت ډېر وکړمه نو اسې نه ستا راماندې زړه وسوځي او قرباني خرابه نه شي بابا ګورې ای زما بابا چې کله ما لالې که نه نو ګورې ما له زور ښه راکړه صحیح ده بچې ټیک ده بالکل ټیک ده لارې رسۍ راواغسته چړی راواغسته او راغې او خپل سترګې وتړلې په خپل بچي باندې د پاسه علما فرمایي چې دا زنګونې په دې خپل بچي په دې ملا باندې کېښود د زور دپاره چې دا زور ډېر واخلي او چړه راکاږي چړه راکاږلې پې شروع کړه چړه راکاږلې پې شروع کړه تفسیر جلالین کې لیکلي دي چې الله رب العزت دا اسماعیل علیه السلام د مرۍ او د ابراهیم علیه السلام د چړې په منځ کې د پیتلو یو ټوکړه راوستا وس ابراهیم علیه السلام څومره زور لګی د څلوېښتو پهلوانانو همره طاقت پکې موجود دی په دې لاس کې لیکن د هغې باوجود چړه کار نه کوي چړه په خپل امر سره په خپل طاقت سره کټ کول نشي کولی بلکې په دې چړه کې دا طاقت الله یې ښودی دی چې الله رب العزت وغواړي نو د دې څیز وجود به صورت به موجود وي لیکن الله رب العزت ته هغه طاقت واخلي الله رب العزت د چړې نه طاقت واغست نه شي ذبح کولی وی کله چې د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په دې ملا باندې دی او دا زور کوي وایي د اسمان فرشتو چغې کړې الله تعالی ته ویې جړل ورته ای الله بس که د خلیل دا امتحان بس کا ډېر لوی امتحان دی بچی اول شته نه او بچی چې بیا راغی نو ذبح یې کوس او ماشوم څومره دی د 7 کالو زما زوی دی که نه زرار دې کله نه کله زما پسې ونخري بابا ځان سره ځم ما ځان سره بوځه نه که په قلاره کې نه نه ما ځان سره بوځه د بچي هغه محبت دومره وي چې دا انسان نشي برداشت کوي نه نه بس ټیک ده راځه ځه خیر قرآن کې الله تعالی فرمایي فلما بلغ معه السعی چې کله دا د پلار سره د منډو تړلو شو پلار مخکې رواني که نه د بچي به شا د منډې وي کله ول لاس ورکړي ځان سره تیز هلکه راتېش هلکه څه دې خوږ نه کړي هلکه فلما بلغ معه السعی کله چې ورسره د منډو تړلو شو بچی ډېر خوږ آسمان فرشتې الله رب العزت ته وایي الله بس که د خلیل دا امتحان دی بس یې که که نه الله رب العزت فرشتو هغه عرض او د فرشتو هغه طلب هغه وکتو الله رب العزت جبرائیل امین علیه السلام ته وفرمایل لاړ شه زما د خلیل امتحان بس ډېر لوی امتحان پرې راغی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ الله تعالی فرمایي مونږ ابراهیم علیه السلام په یو څو خبرو ازمایش وکړو دی پکې کامیاب شو اوس چې کله ابراهیم علیه السلام چړه راکاږي نو په دې دوران کې جبرائیل امین علیه السلام یو ګډ راغستی جنت نه او دونه تعدید پی چې فوراً आवाज وکړ الله اکبر الله اکبر جبرائیل امین علیه السلام आवाज دومره تیز و ابراهیم علیه السلام وګونو ته ورسېد د اسمان نه روان الله اکبر الله اکبر ابراهیم علیه السلام چې داسې پر وکړه پوه شو چې الله رب العزت زما د بچی د قرباني پوره کړه زما د بچی قرباني پوره کړه او الله رب العزت د په ځای باندې ګډ راولېږو چې کله ګډ راورسېدو که نه نو ابراهیم علیه السلام بیا چړه راکاږه لا اله الا الله والله اکبر اسماعیل علیه السلام چې کله وکړه چې زه د قربانۍ نه بچ شوم زما قرباني الله قبوله کړه د هغې په ځای باندې ګډ راولېږو نو هغې الله اکبر ولله الحمد او مو ته چې کله په جومات کې ناست یو که نه تکبیرات وایو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر لا اله الا الله څه دې وایي ستا هغه تړپ نشته هغه زړه کې د هغه جذبه او جوش نشته ته خو دا سوچ وکړه که نه چې دا الله اکبر الله اکبر د کوم ځای نه راغلی دی جبرائیل امین علیه السلام په اسمانونو کې اوازونه کول الله اکبر الله اکبر
ابراهيم عليه السلام خپل بچي بچ شو او ګډه حلال کو وای لا اله الا الله والله اکبر. او اسماعیل علیه السلام مرینا چړلې رښوا او وې کته چې ګډ حلال شوی دی او په دغه وخت کې هغه وای الله اکبر ولله الحمد. ته په دې تړه پوچرته وایا کنه ته په دې درد خو چرته دا تکبیرات وایا به ورته پته ولګي. نو دې تکبیراتو اهتمام کول. صحابه فرمای وای زوم په وخت کې وا چې کله دا عشر ذل حجه د ذل حجې د له سورې شروع شوي نو وای مونږ به داسې کتا وای داسې بنگار به شروع هر صحابي به دا اذان سره بلګیاو الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. او زما مسلمان ورای مال نه راځي تعالی څه درځي ته خو چار د اوس وی جاله کراشه موږ خلک کینو کنه دا انټرویو غانې کوي کنه یو تراشه لکه ته غانې وایا جو هغه شروع توی چې دا ډم زوی دی اور دې غانې ورته حیران دي الکه پښتو ورته پښتو ورته وای الکه بھائی او ماشاءالله ټیک ټاک خو سره سو کډو پری خنه دي هر سړی ډم دی. او مولانا بجلیګر سے به یو سو کړه صبر وکي وای زما د قوم بچي زما د قوم لور هر سړی بډم یو غړيږي با په ټیک ټاک نه غړيږي ټول هر سړی یو بابا دی پکې ماشاءالله سپینه ګیره دی سپینه ګیره او چې ټیک ټاک کولاوي جو ماشاءالله سړی پکې نه غولاړي غړيږي هغه خدای دې تبعی نصیب کا بے وقوفه داستا عمر د غړې دوی په سپینه ګیره باندې خدای په لعنت غړي او سکو مګړېګو کته وته وی چې الګ تکبیرات تشریق وایا یا وای دا بګلاسي دا شی کو بګنه پیژنم. یو پارک کی چرته یو کس انټرویو اغستا ماشومان لوبي کول یو کس راغی انټرویو نه اخلي کنه خلک دا کوي نو هغه ماشومان ته وی تاسو سنوم دی دا کم ځین راغلی نو هغه ماشومان ته تاسو غانه وای او ماشوم جنې دا غي ولا دومره خپل جواب ورکو وړه ماشوم موږ مسلمانان موږ غانې نه وایو کلمې وی چویم دا مونږ وی چویم دا قران تلاوت وی چوکم دا مسلمان دای نو کوم اس کم ته تکبیرات تشریق خو زده کنه چې بيدا سدي. نو د نحمی ذل حجې د سحر د مانځنه بعد دا خبره غوړي بار بدون په دې جمعات کې اکثر لانجي او مسله څوک پويږي نه او په ټیم ته پوسوک نه کوي او بیا چې کوم نه ارسل ځان مفتی جوړ کړی او بس ورو نه مسله داسې ځان په دې خبره پويږي. د نحمی ذل حجې د سحر مانځنه بعد په تکبیراتی تشریق شروع کیږي. نحم ذل حجہ سحر مانځنه بعد په تکبیراتی تشریق شروع کیږي او دا به د 14مې د مازیګر پوری د مازیګر مون نه بعد 24 شو بس بیا وبن شي د 14مې ها د 3 مینا په دې مسله خزان په د 14مې په مازیګر نه بعد 24 شو نو بس بیا په تکبیرات تشریق دا ختم شي. د هر مانځنه بعد یو ویرا نارینه لا په زور आवाज باندې ویل د سیمنو چې چغې کې د خلکو نړو باسي دا سیمنه په درمیانه आवाज سره ډېر چغم نه او ډېر روم نه چې دای چې کم اس کم چې خلک یې اوري نو په زور आवाज سره یو ځل ویل دا واجب دی یو ځل ویل دا واجب دی. ځین خلک به بیا 3000 خامخا پوره کوي 3000 خامخا پوره یو ویره واجب دی بهرحال که سړی ډېر وایي څه ګناه به نشته خو لازم نه دی ګڼل پکار. او زنانه په کورونو کې د فرض مانځنه بعد وایي په غلی आवाज سره په خاموش आवाज سره د زنانه आवाज پرده ده. د زنانه आवाज څه ده صرف په اسلامي خبرو کې ها چې کله مونږ کې پرده ده چې کله ذکر کې پرده ده چې قران تلاوت کې پرده ده کګانی وي خیر دی با پرده مرده نه ده که بازار ته ځي او د دکاندارانو سره غب شپ لګي نو پرده نه ده. تاسو ماته چې ایران رنګورې ولې دکانونو ته ځي مارکیټونو ته ځي د خلکو سره خبرې کوي غب شپ لګي دکانداران په دروازه په را بندې کی وی لاک ډاون دی نو بیا پرده نه ده. خو پرده کړه دا چې کړه دا قران تلاوت کوي او بھائی بهر ځي کی پرده ده چې اسلام دومره خیال ساتلې دی چې به تلاوت کوي تکبیرات تشریق وي په خاموش आवाज سره دی وي نو یاره د خبرې با څنګه اجازه دي چې یو سړی د نامحرم سره خبرې کوي د یو داسې ځای کې چې هلته زنا دعوت دی ماحول هغه دی. زموږ قاري صاحب دکان کړی ولته یو قاري صاحب وایي یاره زه به ثابت ورځ په بډلای بغاړه ولاړو یې ولې وایي بھائی دننه به دونه زنانه راتلی چې سړی نیک سړی پکې چاته نشي پاتې کېدی دیندار سړی پکې نشي پاتې کېدی او بیا دغه خلا پرېږده چې لکه زنانه رااله او سودا یې واخېسته خو ټیک ده
او چې زنانه رااله او د سودا لپاره بیا ګپونه لګای او بعض اوقات به کې بغلا کیم ګیره شي نو دغه سره بسګي موږ په مارکیټ باندې را تیریدو وای زنانه رانی ولې و الکه مې سي چلې وغلا غړي دا انا لله و انا الیه راجعون انا لله و انا الیه راجعون دې ته خبره پاتې شو چې وس بزنانه هم غلاګانی کوي او دا غي وجه سره تاسو ته پته دا نارینه ولې نه زی دا نارینه ولا په خپل سودا نه راوړي د کور ضرورت نه پوره کوي او بس لاړه ممړه دوبۍ ته زما سعودي ته زما او په فوج کې ما په پلانکیزي کې ما دلته د کور والاړو غم نشتا چې به زنانه بس کوي داغه بس حالات نو کوم اس کم د مسایل نزان خبر کوي چې به په دنیا کې ژوندۍ ته روما څنګه صرف پیسې ګټم بس صرف پردې مزدوري کوم بس زنانه کار سکے کوي قیامت پورز بدن الله رب العزت د دې تپوس کوي ته دغه ضرورت ولې نه دي پوره کړي دې به جواب ورکړي د قیامت پورز باندې کدی فحاشي وکړه تو سره بربور داغي کم دی بالکل شریک وسره تو سره بالکل شریک ځکه چې تا ول موقع ورګړي دا تو ول خپل ما سامان نه وړه بیا باغ دا چلونه نه کوي بهر حال دا یو المیه ده نو مونږه دا تکبیرات دا بوایو صحیح ده د نهم ذل حجې د سحر مانځنه به شروع کیږي د 14 ذل حجې د مازیګر د مانځه پوری وي نارینه به په مسجد کې یو ځل په زور او आवाज سره ویل دا واجب دي او زنانه به په کور کې په خاموش आवाज سره دا وایي دا قربانې په حواله سره دا یو سلور حدیث دا زوی مدا وره اول نمبر څوک چې قرباني کوي دته بس ملاويږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بكل شعره حسنه په هر یو یختبه د لپاره صحیح نیکی یو نمبر حدیث یاد کړئ ځان سره آسان دی سونه مردا آسان بكل شعره حسنه په هر یختبه باندې وای نیکی صحابه ته د الله رسوله د وړې په اړه کې څه خیال لې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل په وړې هم د حکم دی یو شو په یختبه په هر یخته صدا یو نیکی ده دا مو یاد کوګره دویم نمبر یاد کړئ چې دا قرباني کم اینه ده چړې دی راخ کو دا کم اینه ده چې دا اینه زمکه تا لا رسیدلی نه ده چې څنګه ټچ شو زمکه سره ستاسو وجود نه غون ګناونه ختم شي دو فضیلتونه شو اول نمبر فضیلت سو بكل شعره حسنه په هر یو یخته باندې نیکی دی وا ٹھیک ہے دویم نمبر چې کله دا اینا زمکه تل رسیدلی نه د انسان د وجود نه ګون ګناونه شي دا وته معاف شي دریم نمبر واره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د قربانای د ساروي خو ساتي سوره بیګي ځکه چې دا به د قیامت پورز باندې د پولیس ویرات سورلې دي په دې باندې انسان پوری وځي ازینه خلک مذاق د باردا خبرې کوي ولې دا خبره نه ده بګار ویاره چيله په موټر سایکل یو دا بل بجې غم دی دا جاز یو دا خبرې نه دی کول بګار بس چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خبرې پسې مذاق وړاوهل نه دی بګار نبی ګوره الله رب العزت چې انسان د خیر رسول غواړي په معمولی شي راسي او چې ضرر وته رسول غواړي نمرود په سم باندې هلاک کو او ماشي بګوډ ماشي روغم دي نو څه شي دي سې دوه ختم او کما شي ګوډ دی والله رب العزت په سپر پاور سکو ختمي بګو صحیح ده کنه نو الله رب العزت نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې سورلې به جوړیږي و زوم پر اګنور سمخ کې کار نشتا چې به زما بار بسنګ سورلې جوړیږي او زه به کم زین نه سماو سبب کومو بهر حال نبی علیہ السلام حدیث ته بدی بس مذاق نه دی मुफ्ती तुफैल राजी साहब के दिलचस्प और इस्लाही बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और शेयर करें।